ګرانو کتونکو سلامونه کوم. نن یو ډېرې مهمه سټورۍ کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. خو دا ټایم چې دې وخت کې پیپر ختم شوی دی، زه چې ریکارډ کوم پیپر ختم شوی دی. پیپر چې کوم دی زه چې راننوتم دغه دوستاجي هغه شمیري یا څنګه چې تاسو د دې ته قانوني او غیر قانوني ګورئ. خو زه نن په سرکاري سکول باندې خبرې کوم. په سرکاري سکول کې چې ګرانو کتونکو دا تاسو وینئ چې دا پکې پرایویټ سکول ماشومان دي او مطمئن یې لګه کنه او دا چې کوم نه سرکاري دي. و ته دې سرکاري ماشومانو به د تاسو به دا خبره و چې موږ پرایویټ پوزیشن اخلي نن سره هغه یو ځای کینولې دي غوړې چې اوس پوزیشن والے صحیح ده. وګورئ کتونکو نن د یو ډېر اخمه سټوري په ترنو کې در وړاندې کوم چې د سرکاري سکول یو سټوډنټ په لاور کې پوزیشن اخلي او بیا راځي او هغه پیپر هم ورکوي. نو په دې سره خبره ترې کوم د دې خال ته دراتګ او د دې خبرو مقصد می صرف دا و. دې وخت کې پیپر ختم شوی دی بیا درته وایم اصل چې تاسو وایي چې دوران پیپر په خال کې تاسو ناست او تاسو دا کوي. بل سپرډنټ صاحب چې کوم دی نو دلته کې وایي چې د نقل رجحان بند او چې کارم کړی دی که نه نقل پته مخ نه دی که نه څه صحیح ده. نو نقل چې کوم دی نو بالکل پابندي او بل سیکرټري بورډ کمیشنر صاحب او هغوی چې کومه خبره کړې وه نو ګرانو کتونکو زه اگر چې مې مخالفت کړو چې په دومره لږ وخت کې دومره لوی پلان خو نن په ترنو کې د سرکاري سکول دا ماشوم چې کوم پوزیشن ښیي نو زما هغه ټولې خبرې هغه لږې سایډ ته شوي او په دې ماشوم به خبرې ترې کړو زموږ سره اوسه. ګرانو کتونکو دغه خال کې مې درته صرف د دغه ماشوم موجودګي ښودله. پیپر ختم شو او زه د محکمې ایجوکیشن په وینا باندې چې دې ځای ته رولم او ما د څنګه پته ولګېدله نو یقینا دا د ترنو د سکول د پرنسپل نن به ګټه ده چې د ټولو سرکاري سکولونو استادان په دې برید تاوي خو د بده مرغه د دوی تشهیر نه وي، دوی ته هغه وسایل نه وي او دوی خپل ماشوم کې دومره ټیلنټډ ماشومان په دې سکول کې چې په نعتخوانۍ کې په کرکټ کې په هاکی کې په فوټبال کې په والیبال کې او دغه شان په قابلیت کې خوم چې پوزیشن اخلي خو ماحول پکار دی نه کرسۍ وي نه اوبه وي نه نور سهولیات وي. خو نن چې خبره کوم هغه د سرکاري سکول په دغه سټوډنټ باندې د ده دا سټوري ډېره مهمه ده چې دې پیپر له نن څنګه ورسېده او د سویم پوزیشن واغسته. نوم دې څه دی؟ محمد کلیم الله. محمد کلیم الله. او سویم کلاس کې 9 کلاس کې. کلیم الله تاسو پوزیشن واغسته بس کی؟ ما جی جیولن ترو کې دویم پوزیشن نه واغسته. دا دویم پوزیشن دې په دې ضلع کې واغسته کنه؟ دا د آل پاکستانو. بیا د احساسات څه چې تا دویم پوزیشن سره راغی؟ زه خو پې خفه وم ما وی چې زه فسټ پوزیشن والم خو بیا مې وی زه بس د دې کې به مې خیر و دویم پوزیشن کې. او بل دا چې زه ما سفر هم ډېر زیات چې کم دی دغه شو ما تقریبا 7 شپې ویړې تېرې کړې داسې ویښو ما. زه پیپر مې دلته ورکړه د انګلیش پیپر وا چې ما ورکړه زه روان شوم 3:30 بجې زه ګاډي ته وختم 12 بجې زه هلته ورسېدم لاهور ته. بیا هلته زموږ د تره زوی و عصر چې ما شپه وکړو 7 بجې زه رالم ګراونډ ته 8 بجو پورې دا یو 24 غنټې ما بیخي ویړې. زه په سهار 7 بجې پرون سهار 7 بجې زه رارسېدلې ما 11 بجې ګاډي ته راختلم سهار 7 بجې چې کوم دی زه ورسېدم. ما غونډه شپه او ورځ چې ویړه تېره کړې وه. چېرې تا ته د ارام موقع و نو بیا د پوزیشن چا نه شو ګټلی؟ او جی بالکل مونږ ډېر زیات تکاوټ مونږ ډېر زیات ستړي شوي وه. بالکل په دغه دوران چې تا ته سپرډنټ یا پرنسپل صاحب وایي چې پیپر د نه ضایع کېږي نو ستا دغه ټایم کې څه سوچ؟ ما وی زه به انشاءالله پیپر له ځان خامخا رارسوم. ما وی چېرته کېږي زه پیپر له ځان رارسوم. دا د پاکستان په څه ته و دې کې څومره ټیمونه وو؟ تقریبا دې کې 25 دي 26 کسان راغلي وو. او جی 25-26 د پښتونخوا نه پکې څومره وو؟ پښتونخوا نه سرجي او داسې خاص پته نه هو د 400 چې کوم وای نه زه تلم او یو 2-3 نور تلو بل شارټ پټ والو هغه فسټ پوزیشن حاصل کو ما سیکنډ پوزیشن حاصل کو. تا ته څنګه پته ولې چې ټول پاکستان په کچه ستا دویم پوزیشن هلته غونډ چې کوم دی کسان د آل پاکستان چې کوم دی دا گیمز وو نیشنل گیمز د آل پاکستان هغې کې چې کوم دی چې زه لاړم نو هلته آل پاکستان گیمز وو نو هغې کې زه دویم پوزیشن ما حاصل کو. تاله سی ایوارډ څه دغه درکړل؟ دا ټرایلز و سیف سلیکشن و دې نه پاس چې کوم دی کیمپ په لګي نه بعد چې کوم دی ټور دی بار. تاسو سره ټور لپاره وسایل شته؟ نو بس ان شاء الله چې کوم دی لا خدای دې کې چې لاړ شو ټور لا خوند به وکړي سړی چې کوم دی په دا کوم عمر کې ټور لاړ شي یا
ډېره غټه خبره ده د سکول چې لپاره. تا ته موقع حکومت درکړي نو بیا انشاءالله مخکې به لاړ شو، موږ ته د ملک په سطح یې نه دغه کړو. بالکل چې موږ ته سهولات میلاو شول، فیسیلیټیز راکړل، نو موږ به ولې نه ځو؟ نو هسې چارې تپوس نه جي نه 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 جي. خپل سکول والا نه خوشحاله جی بالکل سکول والا هلکه په خپل استادان ډېر خوشحاله دي. د خپل سټوډنټ نه خوشحاله خبر شوی یې ته چې داسې هسې دغه ټیم سوچي پیپر له به ورسمو که نه بس ما وی چې پیپر له ځان هم ورسو کو هر څه چل کېږي چې موږ پیپر له ځان نه ورسو شکر د ضرور رسېدم پیپر له او ما پیپر چې کم دی جوای کړه ور مې کړه. ګرانو کتونکو دا په سرکاري کچه د ماشوم په ټول پاکستان کې دویم پوزیشن د چې څنګه ووي چې ما 2 شپې په ویښه تېرې کړې خو هلته هم مقابله وکړه. پښتنو کې ډېر لوی ټیلنټ دی، بیا په سرکاري سکولونو کې خو د بده مرغه وسایل ورته نشته، سهولیات ورته نشته، دادرسي ورته نشته، خو دله داد ورکړی شو. د سره دې وخت کې د ټور د کوم ملک دی دا جوس پته نه د تقریبا 3 دي کو سلور ملک دی چې دې کې کم یو ته ټور وکړو. صحیح خدا به زه ایډیو صاحب سره خبره ترې کومه، خو دلته دې وخت کې چې کم دی نو د سره هغه وسایل نشته، خو څوک دا ماشوم سپانسر کوي د ترنو سکول سره رابطه وکړي زه به د پرنسپل طرف ته زموږ سره اوسم. ګرانو کتونکو دا مخال پرنسپل صاحب ایډیو سپورټ صاحب هم موجود دی او دا کریډټ دته ځي دته زه دا کریډټ زه ورکوم چې داسې ړومبنی ماشوم نه شو په نعتخوانۍ په تقریر او داسې په نورو مقابلو کې او خو نن د دې ماشوم نه موږ خبرېږو نو دا هم په دې ترنو کې به پټو، خو نن په ملکي کچه باندې دویم پوزیشن نو سیره یوه ده کسان دریو برخل د خوشحالۍ خبره ده د پرنسپل صاحب ایډیو صاحب او کریم الله ډېر ډېر دې مبارک شه 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 تاسو مله مبارکي ورکړئ ارے پرنسپل صاحب تاسو مله مبارکي ورکړئ ارے ها کریم الله نن چې دا ته څه محسوسوې دا کوم احساسات دي او د خلکو دا کومه مینه ده د سټوډنټانو د ټیچرانو نو څه وایې په دې دې سره د الله پاک ډېر چې کم دی مدد وکړي خوشحالي زه چې کم دی دې نه ډېر زیات خوشحاله شوم چې دې ما له دا فیسیلیټیز راکړه ما چې کم دی دا سهولیات دي ما نن دې نه زه ډېر زیات په دې خوشحاله شوم چې دې ما سره مینه وکړه او لکه دغه را سره وکړو دې ما له چې کم دی وخت راکړه لږ شانتې ما ته یې ویې چې لکه ما له دغه راکړه چې خوشحالۍ موقع راکړه. هسې سوچ کې دی و چې زه به بهر ځم او زه به لاهور ته هم ځم او ما ته به داسې موقع راځي. ما په ځان باندې باور و ما وی چې زه به ځم انشاءالله زه به سلیکټ کېږم انشاءالله هغه چې لاړم خدای پاک وکړه دغه شانتې ما الله پاک ما سره د مور پلار دواګانې وې د استادانو دواګانې وې دې ما چې کم دی وخت هم راکړی وه ما ته یې ویل چې ګیمز کوه او د هغې د وجې چې کم دی زه سلیکټ شوم هلته لاهور کې. صحیح ده پرنسپل صاحب د کریم الله خواري د کم وخت نه ده او تاسو پکې څه وینئ؟ بس کریم الله خو چې کوم ټیلنټ و د کوم جوهر و هغه خو ښکاره شو دا دی او مخکې خو د هغه نه ناینت نه مخکې خو موږ لیدو چې دا یو تابعدار سټوډنټ دی خو داسې موقع دته نه وه میلاو شوې. سخت کل په ټورنمنټ کې پي ټي صاحب اکرام الحق صاحب دوی ته موقع ورکړه د ده ټریننګ یې وکړو د ده تربیت یې وکړو زمونږ د اوس چې کېدل موږ دوی فیسیلیټیټ کړل نو چې کله په ډسټرکټ لیول باندې وګټل نو زموږ دننه تمه پیدا شوه چې انشاءالله دا ماشوم مخکې تللی شي. موږ نور هم دته سهولیات نور هم ورکړل د لیکلي یو ورکر دی صفت الله صاحب هغه ډېر کومک وکړو ورسره اوس به راشي را روان به بیا پروینشل لیول باندې اکرام الحق صاحب ورسره لاړ د رهنمایي وکړه نور هم خوشي نو زموږ د ده نه همدغه تمه وه چې انشاءالله دی به د سکول نوم ګټي د کلي نوم به ګټي د خپل صوبې او بلکې د خپل ملک نوم به ګټي خو محکمې سره نه هغه وسایل شته نه هغه سپانسرشپ ته نه هغه کرایې شته نو لکه څنګه به ګټي یا ته څه تمه لرې یا څه مطالبه کې؟ یاره اوس انشاءالله مونږ د خپل ډپارټمنټ نه زما امید دی او هغې ته هم دا ریکویسټ کومه چې هغې متوجه شي اوسه پورې خو د دا اچیومنټس دومره نمایان وو د کامیابۍ نمایان وې اوس خو شکر دی ډېرې نمایان شوې ملکي سطح باندې خلکو وپېژندو نو اوس زما د خپل محکمې نه دا تمه پیدا شوه چې اوس به خیر مخکې څه نه دي کړي اوس به وکړي نو امید دی چې په دغې باندې به دې مخکې روان شي او بیا کوم چې اعلی حکام دي لکه زمونږ د صوبې چې کوم ایډمنسټریشن د هغې ته هم زه دا درخواست کوم چې هغې هم دې طرف ته متوجه شي دغسې صوبایي لیول باندې ځکه چې دا
پاکستان کې پیژندل شي نو د صوبې په نوم پیژندل شي چې دا کې خیبر پښتونخوا یو رکن دی یو غړی دی نو په کار چې صوبایي حکومت هم په دې کې حصه واخلي او هغې نه چې څه کیدی شي میکسیمم د سره تعاون وکړي د فاینانس کې نیزه نه وه نو نیزه ورته بیا ډسټرک سپورټس والا ورکړې ده او د دې نه زیاتې قیمتي نیزې هم شته هغه موږ هم نشو اخیستی دی هم نشي اخیستی صرف زموږ صوبه کولی شي چې یاره قیمتي نیزه دله واخلي داسې نور چې څه وي نو موږ به هغې ته وړاندې کړو چې یاره دا د ضرورت دي صحیح صحیح سر خپله پیژنګلو کې او څه به وایې په دې موقع باندې بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم کامل حفیظ دی او زه په ډسټرک ایجوکیشن آفس میل چرسده کې ایز اسسټنټ ډیو کار کوم د تقریبا د 3 کالو نه نن زه راغلی م د ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول ترناب ته او تاسو چې د ما سره دا کم ماشومان وینئ دا کم ټیچرز وینئ نو دا د ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول ماشومان دي او د هغې پرنسپل صاحب دی عبدالرشید صاحب دی ماشوم چې دی په جیویلین تھرو کې په لاهور کې په ټرایلز کې په نیشنل لیول ټرایل کې د په نیزه ویشتو کې سیکنډ پوزیشن اخیستی دی او دا ماشوم د دې ترناب کلی دی او ډېر غریبې کورنۍ سره د ده تعلق دی خو د ده د محنت او د دې مور او پلار هغه دعاګانې د ده دپاره بچا ډېر زیات شاته بیکګراونډ کې ډېر محنت کړي د مور او پلار سره به وله خدای پاک اوس په دې انداز کې ورکړي خو د ما دا خبره ده چې زه کله په سټیج باندې د سپورټس د حوالې سره کله زه ودرېږم نو زه په ما باندې 4 اختره راځي یو ورکوټ اختر یو غټ اختر او یو د سپورټس د میډل ټورنمنټ اخیری ورځ او یو د های سکول د سپورټس د میډل د ټورنمنټ اخیری ورځ او نن را باندې خدای پاک یو 5 اختر په دې سنس کې راوستو چې د یو غریب خاندان نه د یو پسمانده علاقې نه زمونږ د سرکاري سکول د چارسدې د هایر سیکنډري سکول د ترناب نه یو ماشوم لاهور ته ځي او په لاهور کې هغه سیکنډ پوزیشن په ټول پاکستان کې اخلي نو زه هم دا څه ورکوټ اچیومنټ نه دی دا د دې سرکاري سکول د دې ګورنمنټ سیکټر د ټیچرز دپاره د دې کمیونټي دپاره د دې کلي دپاره ډېره غټه خبره دغه ځای ته سر اوس څه کوي؟ انشاءالله د دې چې کوم کوچ دی نو هغه سره زه په رابطه کې یم دی به انشاءالله اوس په کیمپ کې پارټیسپیشن کوي او په نومبر کې بیا د دې بیا یو ایشین کنټریز که د ده سلیکشن وشو نو دی به بیا بحرین ته ځي انشاءالله نو نیکسټ پایپلاین کې دا خبرې دي چې دی به یو کیمپ اټینډ کوي او په هغې کې چې دی محنت وکړي نو د ده دا سکلز به لږ پالیش شي دی به هلته ښه کوچ د سره میلو شي ښه ټرینر به ورسره میلو شي نو بیا به انشاءالله د ده نه مونږ د الله نه غټ امید دی که ده ځان هلته لږ شانتې مینټین کو نو دی به انشاءالله ځي نیشنل سیف گیمز چې کوم دي ایشین گیمز چې دي نیکسټ را روان په نومبر کې د هغې ایونټ دي هغه په بحرین کې دي په میډل ایسټ کې نو انشاءالله دی به هلته ځي او د پاکستان او د ترناب نوم به روښانه کامل صاحب په سرکاري سکولونو ډېرې نیوکې کېږي سرکاري سکول استاد باندې ډېرې نیوکې کېږي او دا خالونو کې چې کوم اگزام روان دی نو یو لوی دغه راله خو زه تا ولې یو تحفه ورکړله ترنو چې کوم دی نو دغه یو بل دغه وکړه چې دا د سرکاري سکولونو کې دا ټیلنټ هم دی دې ته په کوم نظر ګورئ کمی کم دی سره زه اوس هغه خلکو ته ویم کنه چې راشئ کنه تاسو خو زمونږ نیګیټیو خبرې اسمان ته رسولې دي راشه د کلیم الله له اوس لږ ټایم ورکړئ عبدالرشید صاحب چې یو فرشته صفت انسان خدای پاک د علاقې له ورکړی دی د ده نوم هم اوس لږ راوچت کې دا نه چې نیګیټیو خبره دونه وي او اسمان ته تاسو ورسوي او بیا چې اینډ رزلټ راوځي نو سم پکې نه زمونږ د سرکاري سکول کې ډېر ډیډیکیټډ خلک موجود دي دلته ډېر خواخوږي خلک موجود دي د دې ملک له سکول غواړي د قوم له سکول غواړي د ماشومانو له سکول غواړي د هغې جیته جاته اګزامپل کلیم الله دی داسې بل ماشوم دی نو هغه دونه ښکلې پینټینګ کوي چې هغه مونږ لږ شانتې سپورټ کو نو هغه اوس د ملک په سطح باندې د پینټینګ کمپټیشن لځي هغه کې دونه خدای په سکلز اچولې دي داسې یو کلیم الله دلته دی داسې یو عبدالرشید صاحب بل ځای کې وي بل ځای کې زمونږ په نظام کې ښې خبرې ډېرې زیاتې دي خو د بد قسمتۍ نه د بده مرغه مونږ هغه ښې خبرې نه مونږ ته ښکاري او نه د نورو خلکو ته ښکاري او دا بدې خبرې مونږ ډېره زر کیچ کوو هغه بیا مخکې کوو نو زه اوس دغه خلکو ته یم چې راشئ اوس د کلیم الله له هم لږ ټایم ورکړئ دی هم لږ وګورئ چې د څونه محنت وکړو څونه تکلیف کې دی دا ایګزام هم ورکوي څونه تکلیف کې دی بیا لاهور ته لاړه لاهور ته یوازې تلل راتلل او هلته بیا
د ځان غټو خلکو سره جنگېدل او په هغې کې بیا سیکنډ پوزیشن اخیستل دا هغه وې چوټې دلګردې کاکام نه یې نو دا هغه کلیم الله له دې اوس دا خلک لږ راشي بالکل ډېر دغه د عبدالرشید صاحب تجربې په بنیاد باندې پرنسپل یې همدغه ده چې ولې سرکاري سکول پوزیشن نه راځي په پرایویټ سکول کې د استاد څه تنخواه ده اوس خو هغه خبره هم دې پرې ختمه شوه آیا راتلونکي وخت کې به سرکاري سکولونه څه وښیي ان شاء الله مخکې هم ښولي دي زه په خپله دې سکول سټوډنټ وم شپږم نه مې لسمه پورې دلته سبق ویلی دی هم دلته بیا زه ایز ایسیس برتي شوم دلته مې لس کاله تېر کړله نو دا د ټولې دنیا به مخکې دي چې یاره سرکاري سکولونه پروډیوس کولی شي په خوب کې که نه ما اوس خو پرایویټ ته خلک ځي. الحمدلله نو اخو دا چې لکه د څه وجوهات باندې هغې باندې خو موږ چې ته غټ فورم په کار یې ډسکس کول غواړي چې زموږ نه کریم دا برین رین ولې کېږي نو هغه شته لکه څه پکې د حکومت هم پکې لاس شته د عوام هم یو مسکنسپشن دی چې یاره سرکاري سکولونو کې څه نشته ګینې دا دي چې دا خلک کمپیر دي چې زما استاد او د پرایویټ سکول استاد دې کمپیر کړي زمونږ ایډمنسټریشن دې څوک وګوري یو ځل چې دلته څه کېږي کلاسونه څنګه لګي نو هغې ته څوک دا نه یو ګوري خبره کېږي که نه چې دوی په لکونو کې تنخواه ده په زرګونو کې د هغې باوجود هم مونږ الحمدلله زمونږ دا تنخواه زمونږ په محنت باندې لږه ده مونږ چې څه کوو څه ډلې ورکوو نو دا تنخواه اوس هم زه یم چې کمه ده ډېر خلک نه ګوري رادي شي مونږ سره دې کښېني زمونږ دې ووري مونږ دې وویني مونږ دې عوامو ته هم دا کوو چې راځئ مونږ سره کښېنه یو کس دې په نمبر راځي مونږ سره یې ورځې تېرېږي چې مونږ څه کوو که بیا آوټپوټ نشته نو د هغې دا مطلب نه دی چې کښېنه دلته په سرکاري سکولونو کې څوک کار نه کوي هغې نور ډېر وجوهات دي مونږ ته سرپرستي حاصله نه وجوهات ده دي ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو د کلیم الله په وجه باندې موږ دغه سوال هم راپورته کړ او د دغه سوال یو وجه دا ده خو چېرې سرکاري سکول قابل سټوډنټ پرایویټ سکول ته پرې نه دي پوزیشن دې وښیي خو د دوی نه بیا اوچت کړي یا چې کوم دی استاد لم پکار دی چې خپل بچي د ځان سره داخل کړي خو دغه یو غټه وجه ده چې ویې لږه سکالرشپ درکوو پرې د باندې سبق وایم دا وایم خو راتلونکي اګزام باندې ډېر غټ نظر دی چې آیا بیروکریټ کامیابیږي خو پرایویټ کامیابیږي د سرکاري سکولونو یو امتحان نشته چې دا په دې باندې موږ بیا نیوکې کوو خو نن د ترنو سکول کلیم الله چې کوم دی پرایویټ سکولونو ته مو ښودل ټولې پښتونخوا ته مو ښودل او د پاکستان په سطح په هغه لاهور کې په پنجابیانو کې چې کوم دی دویم پوزیشن دا بالکل اول پوزیشن و خو 2 شپې په ویښه تېرې کړې اول ته ورسره د پیپر غم او چې څنګه نیزیست د پوزیشن اعلان کړی دی بیا ګاډي ته راناستې او بیا دلته کې پیپر لا راغلی پرنسپل سره هم غم او سوپرډنټ صاحب راته وایي ما سره هم غم چې هغه لږ به پیپر له ورسي خو به نه رسي خو هغه پیپر لم نو محنت چې کوم دی ګوره یو سړی و چې زه غریب یم ما ته به تعلیم کې رکاوټ جوړ شي که نه نو موږ په ټاټ سبق ویلی دی 3 میاشتې چې به شوې نو موږ به مزدوري کوله غربت رکاوټ نه جوړېږي دا زه خپله سیمپل یم که نه نو دا کلیم الله یې دغه دی چې پیپر هم ورکړه هلته هم ورکړه خو دې کې لوپري و یا دا سپورټس و یا دې کې لږه بنیتي وه دوی به لاهور کې ناستو ګرځېدلې به مو پیپر نه ورکوم بیا به ورکړم خو برخال یو ورځ به داسې راځي دعاګانې کوئ چې د ملک په سطحه به کلیم الله بیا موږ له وخت هم نه راکوي هو دا ده چې پرنسپل صاحب نه بیا ټیم پې اخلو کلیم الله ګولې کېدای شي زم په دې ډپارټمنټ کې نه یم غالب خان بای هم یا ریټایر شوي یا به چېرته بل خوا تلي عبدالرشید صاحب هم ریټایر شوي نو که انشاءالله ته به خدای لیجنډ کوي او چې لیجنډ شي نو ستا باندې د دې خپل سکول د دې خپلې علاقې د عبدالرشید صاحب او د دې ترناب سکول د باندې ډېر غټ قرض دی ټول نه زیات زما ورې او د دې د باندې دی نو چې بیا دا لومبي پی بیک بیا ته د دې ځای نه والي ګرانو کتونکو دعاګانې وله کوئ چې انشاءالله خدای پاک یې کامیاب کړي